بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستانو ډیر زیات د افسوس مقام ده الک او جنې غلط کار باندې ګیر شوی دي او هغه نه بعد قتل شوی د قتلانې سوق دي او دوی اخر د غلط کار ولې وکړ دی ورګم سره ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کته ټول معلومات باندې ځان خبر غواړي. مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم ملاوي شي. دوستانو فحاشي د ټیم کې ډیره زیاته شوې ده. ار څوک چې دا هغه خپل نفس مطمئن کولو د پر ار یو حد پر تلل شي ډیر زیات داسې کیسونه را مخته شوي دي چې هغه کې ماشومانو سره زناګانې شوي دي او داسې کیسونه هشته چې الک اورجینې پر رضا باندې زنا کوي. دوستانو نکاح عام کې چې کله مور پلار خپل زوی ته لور ته چې هغوی شرعي ضرورت د هغه د پر هغوی عمر هغوی باندې واړی او هغوی ودونه نه کوي. دوستانو هغه ټیم کې زنا عام شي، هغه ټیم کې الګ به داسې کار کوي چې څه طریقې باندې چا پردې تور سره هغه څه طریقې باندې هغه سره سیټینګ کوي او هغه نه بعد هغه په خپل په مینې جال کې ګیره کی او هغه نه بعد هغه نه د غلط کار مطالبه وکړي او بیا دواړه د کار عادي شي. ولې چې دا انسان چې الله پاک پیدا کړی دی د کې جنې اور الګ یو بل دی پرا راحت دی پرا پیدا کړی دی، سکون دی پرا پیدا کړی دی اور دوی بیا د زنا کې سکون ګوري خو اصل کې سکون په زنا کې نه ده، نکاح کې ده. دوستانو د الګ اور جنې قتل کړی دی، د جنې کور ولا دوی پیدا کړو او دوی ډیره زیاتې بے دردۍ سره قتل کړو. دوستانو که دوی تښتېدلي وه او دوی نکاح کړی وی نو بیا هم پښتو معاشره حساب سره دوی د غیرت د دایره کار نه بار شوي وو خو دې طریقې باندې خو د هغوی بالکلي ځان وشرمولو. دوستانو دوی مقدر و زنا سزا بیا هم سزا حق تاسو سره نشته، د هغې باره کې جرګې به فیصله کوله، دې باره کې به عدالت شته او دې باره کې هر یو پلیټ فارم و که تاسو دا چیز خپل لاس کې نه وی اخیستی نو کیدای شي تاسو باندې به اوس تکلیف نه وی راغلی. دوی ته به اسلامي او شرعي طریقې باندې چې کومه سزا جوړېدله هغه مبرر کړې وه خو داسې هېڅکله ماورای عدالت چې کوم کار وشي هغې بیا سزا خامخا هغوی ته ملاویږي چې څوک چې دې کھیل کې کردار. دوستانو دې باره کې تاسو سره ده کومنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.